که په روزه کې به انسان باندې غسل واوړي نو دی به اوس څه کوي، د روزه په دې باندې ماتیږي که نه ماتیږي. یوه مسله به دا ذکر کوو. دویمه مسله به دا ذکر کوو چې آیا په ده باندې غسل واوړېدو د غسل طریقه څه ده، دی به اوس څرنګه غسل کوي دا به ذکر کوو. درېیمه مسله به دا ذکر کوو چې آیا دی اوس غسل کوي نو په غسل کې خولې ته او پوزې ته اوبه اچول خو فرض دي، آیا دی خولې ته او پوزې ته به اوبه اچوي که نه اچوي. ګورئ چې د رمضان مبارک خلکو ته یو دا ډېر غټ ټینشن وي او بعضې ملګري هغه اکثر بار بار تپوسونه هم کوي. انشاءالله په نننۍ ویډیو کې درته دا یو مسله ډېره په وضاحت سره بیانوم، خو ویډیو ټوله وګورئ، سکیپ کوئ مه، د خپلو دوستانو سره د ثواب په نیت باندې ضرور شیر کړئ. ګورئ چې که د رمضان مبارک په میاشت کې په انسان باندې غسل واوړېدو، د شپې په انسان باندې غسل واوړېدو، د هغې چې کله دی سهار راپاسي او پشمني ته ټایم لږ دی، آیا دی به اوس غسل کوي که پشمنۍ به کوي؟ که پشمنۍ کوي نو د ده نه غسل چې غسل پاتې کېږي، که غسل کوي نو د پشمني ټایم ته ځي، په دې وخت کې به دی څه چل کوي چې د شپې کله مسله انسان ته دا راشي یا د خپلې بیبي سره جما وکړي. انشاءالله نیکسټ ویډیو به زه تاسو ته په دې باندې راوړم چې په دې صورت کې به دی څه کوي. تاسو کمنټس کې موږ ته ووایئ، انشاءالله نیکسټ ویډیو به زه په دې باندې راوړم. خو کله چې د رمضان مبارک د ورځې انسان ته غسل واوړي او په ده باندې غسل لازم شي نو په دې صورت کې د ده روژه په دې سره ماتیږي او که نه ماتیږي. نو ګورئ کله چې په انسان باندې د رمضان مبارک په میاشت کې په خوب کې احتلام وشو، غسل په ده باندې لازم شو، نو په دې صورت کې د ده روژې ته څه قسمه نقصان نه رسیږي، خپله روژه به نه ماتوي، خپله روژه به نه ماتوي. اکثر ملګري چې کوم دی لا علمۍ د وجې نه روژه ماته کړي و یاره په ما باندې غسل چې کوم دی نو هغه غوښتلی و. نو ګورئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې د خپلو دوستانو سره ضرور شیر کړئ، ځکه ډېرو ملګرو ته د دې مسلې علم نه وي. نو ګورئ په دې باندې د ده روژې ته څه قسمه نقصان نه رسیږي. دی به چې کوم دی کله راپاسي د خوب نه نو غوره دا ده چې دی تیمم ووایي. د تیمم طریقه څه ده تاسو ته مونږ په دې باندې په پیج باندې ویډیو اپلوډ کړې ده، هغه وګورئ، د تیمم طریقه زده کړئ. تیمم به ووایي، د هغې نه وروستو به دی په هغه طریقه باندې غسل وکړي کوم چې سړی په عام حالت کې کوي. خو په غسل کې به خولې ته او پوزې ته اوبه چې کوم دی دا نه غورځوي. خولې ته او پوزې ته اوبه چې کوم دی دا به غورځوي، لیکن په دې کې به مبالغه نه کوي، یعنې غرغړه به نه کوي او پوزې ته هغه نرم اډوکي ته به اوبه نه رسوي. صحیح ده؟ دا د ورځې غسل طریقه ده زما عزتمندو. خولې ته به اوبه واچوي، پوزې ته به هم اوبه واچوي، ظاهري کومه ښکارۍ څه چې کومه ده هغه به ووینځي، لیکن مبالغه به د خولې او د پوزې کې چې کوم دی هغه نه کوي، یعنې په خوله کې به غرغړه نه کوي او پوزې ته به اوبه هغه نه راکاږي چې د ده حلق ته لاړې نه شي یا چې کوم دی د ده تېرې نه شي. زما عزتمندو نور چې کوم دی په عامه طریقه چې څنګه دی نور غسل کوي په هغه طریقه باندې به غسل وکړي. د ده غسل وشو، د ده روژې ته څه قسمه نقصان هغه نه دی رسېدلی. بیا که ورته ماښام رایاد شو او د خولې ته اوبه واچولې یا پوزې ته اوبه واچولې، غرغړه یې وکړه یا چې کوم دی نو هغه پوزه کې اوبه راښکودې، نو ټیک ته که رایاد ورته نه شو نو لازمي او ضروري هغه نه ده، د ده غسل په دې باندې شوی دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.